بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا د ایکسل یو نوی ټاپک باره کې حاضر یم. نننی زموږ د ایکسل ټاپک دی سم اپ. څنګه چې ما خپل مخکې ویډیو کې ویلو چې څنګه چې نورې فارمولې د په ایکسل کې ډېر زیات اهمیت لري، دغه شان سم اپ یا سم اپس فارموله هم ډېره زیاته په ایکسل کې استعمالیږي. د دې فنکشن هم سیم د سم اپ په شان دی. خو تاسو چې زما هغه سم اپ باره کې کوم ویډیو جوړه کړې هغه تاسو وګورئ نو تاسو ته به اسانه شي. دا کنډیشنل بیس باندې کار کوي او څنګه چې سم اپ کار کوي دغه شان دا سم اپس هم کار کوي. خو په دې کې صرف چینج دا دی چې هغې د سم سیلز کرایټیریا صرف یوي او دا ملټیپل کرایټیریا باندې کار کوي. دې مثال به مخکې درکو. په دې کې څنګه چې دا فارموله لیکلی کېږي، دې کې لاجیک 1 کې سم رینج راځي او لاجیک 2 کې رینج 1 راځي، لاجیک 3 کې کرایټیریا 1 راځي او دغه شان لاجیک 4 کې رینج 2 بیا کرایټیریا رینج 2. دغه شان خو نور هم موږ سره لاجیکس یا د دې نه علاوه رینج 3 یا کرایټیریا 3 نو بیا مخکې موږ ترې شو، نو ځکه ورته دی ته سم اپس وایي. سم اپ صرف موږ سره سم رینج او دغه شان رینج او کرایټیریا رینج دا درې لاجیکس په هغې کې. خو دا سم اپس دی نو په دې کې دا رینج او کرایټیریا رینج د یو نه سوا دي. دا کرایټیریا 1 2 3 هم کېدی شي او 3 4 5 او دې نه سوا هم کېدی شي. نو دغه شان دا لیکلی کېږي دا هم په داسې طریقه باندې څنګه چې تاسو ته مخامخ دی. په دې کې اهم څیز سم رینج دی، بیا رینج 1 د هغې کرایټیریا 1، رینج 2 د هغې کرایټیریا 2 او کو د دې نه سوا نور څه رینج یا نور څه آپشن یا نور څه کنډیشن یا نور څه ریکوایرمنټ تاسو ته، نو مخکې به رینج 3 کرایټیریا 3 رینج 4 کاما به ورسې لګو او د هغې مطلب کنډیشن یا د هغې آپشن یا د هغې کلکولیشن به سوا کېږي. نو په دې کې څنګه چې ما مخکې دغه کې ویلو چې دې کې تاسو دا میتھمیټیکلی ساین یا د دې دا سمبل هم یاد ساتئ چې دې کې زیاتره ګریټر دین ساین استعمالیږي، لیس دین ساین استعمالیږي یا از ایکول ټو ساین استعمالیږي. دا یو مختصر شان انټروډکشن و د سم اپس باره کې. اوس په مخکې لاړ شو مونږه او پریکټیکل به د دې وګورو یا ایکسل شیټ به د دې وګورو او د دې ایکسپلینیشن به په ایکسل شیټ کې وکړو. نو راځئ چې اوس ایکسل شیټ کې د دې ایکسپلینیشن وکړو. څنګه چې زما په مخکې ویډیو کې د سم اپ باره کې چې ما کومه ویډیو جوړه کړې وه دا هم هغه سیم ایکسل شیټ دی، خو صرف په دې کې به مونږ د دې سم اپ نه سم اپس جوړو. که تاسو وګورئ او دا زه زوم کړمه، فار ایگزامپل دا زه زوم کړم او دلته زه راشم، تاسو دا وګورئ. زه دا زوم کړم، دا تاسو وګورئ. نو دې کې ما تاسو ته ووایي چې سم اپ کې صرف یو رینج دی، یو کرایټیریا ده او یو سم رینج دی. سم رینج خو بیسیکلی په سم اپس کې او سم اپ کې دواړو کې یو شانی چې د کم کالم نه سم رینج مطلب رینج د کم کالم نه چې تاسو ډیټا راخلئ هغې ته رینج وایي، او سم رینج په کالم کې د دغې کم چې ستاسو رینج دی یا تاسو کم ریکوایرمنټ دی هغې کلکولیشن په سم کې څنګه کېږي هغې کالم ته مونږه سم رینج وایو. د کم نه چې مونږه فیګر راخلو او سم آوټ کوو به. نو سم رینج خو په سم اپس یا په سم اپ کې یو شانی، خو دا کرایټیریا چینج کېږي. دې کې یو ده، هغې کې کرایټیریا رینج 1 2 او صرف دغه پکې دا دی چې دا سم رینج به اول سلیکټ کوئ، بیا به رینج 1 کرایټیریا 1 سلیکټ کوئ، بیا به دغه شان کرایټیریا 2 رینج 2 سلیکټ کوئ. او صرف دا دې کې ډفرنس دی، نور تقریبا سیم ده، یوز سیم دی.
اوس د دې استعمال څنګه کیږي د دې باره کې به هم درته څه مختصر شان ووایم. موږ دا سم اپ چې استعمال کړی دی، فار ایگزامپل دا سیلمین وایس سمري ده، دا به نور هم زه کوم چې تاسو ته ویزیبل دي دې کې فار ایگزامپل دا سیلمینز دي، د دوی ټول سیل اماونټ دا دی او د هغې حساب سره پراپرټي دا دی. دغه شان پروډکټ وایز سمري دا ده، څومره خرڅه شوې ده او د هغې څه اماونټ دی دا دی. صحیح شو. او ډیټ وایز سمري دا ده، څومره سوړ شوی دی او د هغې اماونټ څه دی. دا خو کلیر خبره ده. اوس موږ له داسې سمري په کار ده چې ما ته ووایي چې فرض که دا سیلمین چې کم دی دا مختلف پراډکټ څنګه حساب سره د هغې سیل اماونټ سره او د هغې پراډکټ سره، مطلب چې زه پکې داسې سمري جوړه کړم چې هغې کې پراډکټ هم راشي او د هغې پرافټ هم راشي. نو دا سمري اصل کې مونږ سم اپس کو لکه دې کې یو سم اپ استعمال شوی دی، کې بل سم اپ استعمال شوی، نو دا دواړه مونږ کلب کوو یو ځای ته راولو، نو مونږ به په دې کې سم اپس فارموله استعمال کړو. زه به دلته راشم او یو کالم به انسرټ کړم. ټیک شو. په دې کې به زه ولیکم پروډکټ. صحیح ده. پروډکټ نیم یا به زه د هغه ځای نه کاپي کړم چې یاره اسانه شي. دا پروډکټ دا اوس هلته بیل بیل سپریټ سم اپ استعمال شو دی، کې اوس دا سم اپس مونږ استعمالو، دا دواړه فارمولې یو ځای کوو. نو دلته پروډکټ زه راولم، پروډکټ فار ایگزامپل دا زه راولم او کاپي کړم. ویډیو به ډېر لینتي کوو نه، بس زر به دا کاپي کړو چې تاسو اسانه شي. صحیح شو. دا به اوس ګوري چې دې سیلمین حساب سره دا څومره خرڅ کړي دي او صحیح اماونټ یې راغلی دی. صحیح شو. نه مونږ کرایټیریا یو اخسته، اوس کرایټیریا دوه شوې. صحیح شو. دې ته پورې تاسو به پوه شوې انشاءالله، نور به هم پوهېږئ. دا سم اپ فارموله زه دې ځای نه کټ کوم. اوس په دې کې به زه استعمالوم سم اپ. ښه لاړ به شو از ایکول ټو سم اپس. اپس مې په دې کې سم رینج وایي. سم رینج د دې ټوټل سیل اماونټ د حساب سره به زه ګورم چې دا فرض که ما سره ډیټا را دی خوا، نو سم ټوټل سیل اماونټ څومره دی. هغه به زه راشم دلته به زه وګورم ټوټل سیل اماونټ دا دی، نو زه به دا سم رینج ټول سلیکټ کړم. مطلب دا کالم به ټول ما سلیکټ کړو، دا د دې سم رینج شو. او څنګه چې مې راته ویلي دي چې یاره تاسو F4 کی پریس کوئ نو دا به لاک کېږي. په دې زما نیکسټ ویډیو په دې ډالر ساین څنګه راځي، دا لاک کېږي څنګه، د دې رولز څه دي، اصول څه دي، هغې باندې انشاءالله زه جوړوم د دې ویډیو نه پس. نو تاسو به په ذهن کې چې دا ډالر ساین استعمال یا دا ډالر ساین سیمبل ولې په دې کې استعمالیږي، هغه به تاسو په ذهن کې کلیر شي. اوس دا سم رینج مونږ لاک کو. صحیح شو. اوس کرایټیریا رینج 1 او کرایټیریا 1، نو دا فرض که زه اوس پروډکټ اول اخلم نو دا به کرایټیریا رینج 1 شي، او که زه سیلمین اخلم نو دا به کرایټیریا رینج 1 شي یا کرایټیریا 1 شي. فار ایگزامپل زه اول پروډکټ اخلم نو کرایټیریا رینج 1 هغه به زه لاړ شم، دا ستا په حساب دا ډیټا ده، دې کالم کې به پروډکټ کالم زه سلیکټ کړم او دا به هم لاک کړم. څنګه چې F4 به دلته هم پریس کړم او دلته به هم F4 کی پریس کړم. دا رینج 1 شو زما. د پروډکټ د حسابه زما کرایټیریا رینج 1 هغه شو. اوس ما ته فارموله ما ته وایي چې دا کرایټیریا رینج 1 کې اوس ما ته ووایي چې کرایټیریا څه ده، مطلب په دغه رینج کې تو څه کتل غواړې، د څه سمه پر وباسل غواړې، نو زه د پروډکټ راوباسل غواړم. زه به د کرایټیریا رینج 1 کې هغه پروډکټ دې ته مخامخ چې کم کالم دی، کم پروډکټ لیکلی دی، هغه به زه سلیکټ کړم او سمپل کامه به ولګوم. ټیک شو. نور به په دې کې زه څه نه کوم. اوس ما ته وایي چې کرایټیریا رینج 2 سیم اصول دي، سیم طریقه ده، خو هغې کې مونږه پروډکټ سلیکټ کوو، نو ځکه کرایټیریا رینج 1 ته لاړو، دې کې مونږ سیلمین سلیکټ کوو.
نو د سیلمین کم کالم کې دی په دې ډیټا کې هغه مونږه سلیکټ کړو. صحیح شو. دا ټول مونږه ټول کالم هم سلیکټ کړو او دا هم F4 کې سره لاک هم کو. کامه بولګم بس معنا کرایټیریا رینج 2 واړي هغه څه دی هغه زورا شم موضوع به سلیکټ کم سیلمین پیرا رو کې چې کم دی. وس د دې نه علاوه کو تاسو دلته خیال وکړئ دلته ما سره کرایټیریا رینج 3 راغله او کرایټیریا 3 راغله. دې نه علاوه کو څه کنډیشني هغې کې ډیټ هم راتلی شي نور چې څه کنډیشني انالیسس تاسو کول غواړئ تاسو ورپسې هم دغه سټیپ بای سټیپ ځئ. خو په دې ویډیو کې صرف زه به دې ځای پورې راشم او دا دوه کرایټیریا او دوه رینج به سلیکټ کړم. کامه به کلوز کړم. بسم الله. اوکې بس د ښه صحیح سکسیسفولي کار وکړو. دا به زه ډریګ کړم. اوس وګورئ په دې کې ځینې زیرو هم راغلل. ولې چې دې عبدالکریم ایپل پروډکټ د سره خرڅ کړی نه دی. دغه شان جهانزیب نومي سیلمین مینګو پروډکټ د سره خرڅ کړی نه دی. دا ځکه زیرو راځي. دغه شان عبدالله ګریس پروډکټ د سره خرڅ کړی نه دی ځکه زیرو راځي. د دې حساب راوباسو. دلته به راشو ایزیکول دلته به زه په دې بله طریقه راشم دې ته سم ایپس به ولیکم. صحیح شو. دا به زه سم ایپس په دلته ما ته دا دی وښوده نو سم ایپس به زه دلته سم رینج به راولم. دلته پرافټ ماله پکار دی نو دا د دې سم رینج شو ټول. صحیح شو. اوس دا ماله ډالر ساین باندې به دا زه لاک کړم. دا به ډالر ساین F4 کې به راشي. رینج 1 وګوره ما ته وایي رینج 1 کرایټیریا رینج 1 زما پروډکټ دی نو زه به اول پروډکټ رینج سلیکټ کړم. صحیح شو. دا ټول ما سلیکټ کړو او دا ما لاک هم وکړو F4 باندې. صحیح شو. اوس د دې کرایټیریا پروډکټ دی. بیا به راشم رینج 2 دا په خپله وګوره انکریز کېږي ځکه دا سم ایپس دی. کرایټیریا 2 ما اوس سیلمین حساب سره زه دغه کوم نو زه به د هغه حساب سره سیلمین دا رینج به زه سلیکټ کړم او دا به زه لاک کړم F4 باندې. صحیح شو. او د دې حساب سره به هغه سیلمین صحیح کړم. اوکې به ووایم. ټیک شو. ډبل کلیک بالکل صحیح کار وکړه. د پرافټ راغلی. نو دوستانو امید لرم چې تاسو به سم ایپس باره کې څه نه څه معلومات حاصل کړي. ما یو وړوکی کوشش و چې د دې باره کې تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم او تاسو د سم ایپ او د سم ایپس باره کې څه نه څه د ایکسل پریکټس وکړئ. تاسو ته به هم یاد شي او که بیا هم څه مسله وي څه مشکل وي یا تاسو پوه شوي نه یې نو تاسو ما ته کمنټس کې لیکلی شئ. زه به مزید هم خپل کوشش کوم چې تاسو ته زه نورم آسان حساب جوړ کړم یا آسان یو ټیبل درته جوړ کړم او تاسو په سم ایپ باره کې جوړ کړم. صحیح شه. نو زما چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ ملګرو ته ووایئ. دې کې نورې ویډیوګانې هم راوړي ایکسل باره کې د کمپیوټر باره کې. نو امید لرم چې تاسو به څه نه څه زده کړي او که بیا هم څه مسلې ما ته ټیکس کولی شئ ما ته مطلب کمنټس کولی شئ. د الله په امان.